نوکران دي د پولیس هغوی له به دا 15,000 روپۍ هسې داسې ورکولې. ښه په دفتر کې چې به یې چیس کله نو دا به د هغه د جیب پیسې وي. په دفتر کې چې به یې چیس کله نه به د جیب پیسې وي. ښه چې څونه رشته داران وو کلاس پیلو یې وو کلاس پیلو یې وو دوستان یې وو رشته داران یې وو چې په هغه خوږېدله نو یاره 1,00,000 روپۍ مې د سولر له پکار دي 2 لکه مې چې کم دی نو دې له پکار دي نو هغه پیسې یې په دې 400 کې پرېښودلې او یو داسې مثال یې قایم کړ چې د خپل جیب پیسې د خپل والد صاحب پیسې د خپل رشته دار پیسې د خپل یار دوست پیسې د خپلو کلاس پیلو پیسې چې خپلو کلاس پیلو له هم ډوډۍ کړې وه هغه هم ټول راوستو او دې 400 کې هغه انویسټمنټ وکړو او ډېرو ځینو کې چې کوم دی خو چونې وشوې او خرڅ وشوې. ګران اردونکو دا کومه خبره چې کوم دا ذهن کې واچوې دا د دې افسر زه بلا جواز صفت نه کوم بره د الله کیمره لګېدلې ده نه زما په قبر کې سملي او نه زه د هغه په قبر کې سملم خو دا د ټولو افسرانو لپاره یو عبرت دی چې په دنیا د چا د مخ آباده ده او نوکرپېشه افسر داسې وي چې هغه خپله ډیوټي کوي خو نن هر سړی چې هغه سره میلاو شوی دی نو جاړي په سترګو کې اوښکې وي د هغه په دفتر کې زه ناست وم مسلم لیکنون والا رالل میا خمانشاه کاکا هیل وي زه دې دفتر ته نه یم راغلی خو دې 400 کې چې موږ د 6 میاشتې کم په ارام خوبونه وکړل قبضه مافیا خلاف چې تاسو کم کار وکړو نو د هغې مثال نشته نو راغلیو جماعت اسلامي والا راغلیو قومي وطن پارټۍ والا راغلیو پیپل پارټۍ والا راغلیو یار هره ډله چې کومه ده هغه راغلله او پیر افتاب عثمانزی یو ډېر تکړه سیاسي مبارز او هغه سترګو کې اوښکې مالي دی کار چاته نه وایي ډېرې مریدان دي افسران نو هغه هلته کې ناست ما کته ښه افسران احسان شاه صاحب راغلی و اجازه بازی راغلی و دغه شانتې نور ډېر ډېر سپیان د نورو ضلعو نه راغلي وو او د هغې صفتونه کول ولې چې موږ داسې کوو نو موږ ځان کې لږ داسې جذبه راولو نو ګران اورېدونکو ما ورته یو ډېر لوی تمهید کېښود او یو ډېره لویه کافي خبرې چې کم دی نو په دې ډي پي او 400 مسعود احمد بنګه چې زه څومره باس کوم نو هغه کم دی نو سبا له 2 بجې د 400 په فاروق اعظم چوک کې احتجاجي مظاهره ده 400 والو زما دا خبرې دړه په دماغ وره ما سره د چا بنیتی وي پارټۍ سره د چا بنیتی وي زما په دې خبرو کې تاسو ته داسې تضادات راځي نو خیر د تحقیق وکړئ د خلکو نه تپوس پوښتنه وکړئ چې دا ډي پي او راغلی مسعود احمد بنګش او دا شپږ نیمې میاشتې په دې ضلع کې تېرې کړې او څه یې وکړل چې کوم اړخ ته یې ګوري خو ترقیاتي کار ته یې ګوري خو امن امان ته ګوري او ایس پروش نن جشن کو پرون چې کم دنو بعض ځینو کې جشنونه روانو او ډېر خلک وایي برید تاو چې موږ ترانسفر کا چام ترانسفر نه کړ ډېر ښځې ته لاړو او صوبایي حکومت چې کم دی وزیر اعلی هغه خپل زور استعمال کړ او زمونږ ایم پی ایګان او ایم ناکامه شو او د هغه ټول ورځ په مخ باندې خندا وه او خلکو ته وی بلکې نن ډېر خلک راغلي احتجاج د احتجاج په حق کې نو خو ګران اورېدونکو هغه او یا نو ما ته څه کسان ووي جهانګیرو زمونږ صحافي ملګري نو هغه هم څه خبره وکړه ما ورته آی جي پي دي شي خو ډیوټي دې په دې 400 کې کوي آی جي پي دي شي خو ډیوټي دې په دې 400 کې موږ له داسې افسر پکار نو ګران اورېدونکو تاسو ته ما یو خبره کېښودله سبا 2 بجې په دې لالچ مروزې چې دا دې پاټۍ تاجران چې کم دی هغه ما افتیار حسین سراب خبره اورېده وی دا د تاجر اتحاد جلسه نه ده نه مظاهره ده موخب 400 چې په دې 400 خوږیږي د 400 سره مینه وي او هغه دنده چې زموږ د بچو پنده ده او نن چې دغه هسپتالونه د دغه نشیانو نه ډک دي نو هغه خلک روزه چې تاسو په کورونو کې پارام ناستئ او بیا دا چغې نه وخی چې یاره دلته کې خو ایسپروز زیات شو دلته خو یاره دا غټ ګاډي اوږدو ګاډي زمونږ بچي چې کوم دي نه خرابوي شمالي اشنغر خلکو ته هم بیم د تنګي خلکو ته هم بیم د شب قدر خلکو ته هم بیم او د 400 تحصیل خلکو ته هم بیم خو هغه ما سره ډېری اوري
خو نیسته مې اوري، خو ډېرې زرداد مې اوري، خو دوه سرې مې اوري، او خو دغه شانتې ترناب علاقه مې اوري، صدریاب مې اوري، جمټو مې اوري، دولتپوره مې اوري، چې څونه ضلع مې اوري. زما دغه غږ و، دغه اواز مې و، دغه موقع وه د پروګرام، او ما خپله موقع چې کومه ده کافي وخت ما دې له ورکړه. ګران اورېدونکو، یو افسر راغلو، تاسو پورې منحصره ده په سند او لړکانه کې ورپسې لکو خلک روزي، په سند او لړکانه کې ورپسې زه درته ویډیو ښودی شمه چې د ده دپاره چې کوم دی نو په لکو خلک روزي. د 10 منټو مزل چې کوم دی د دې ډي پي او 400 هغه په 1.5 غنټه کې توی کېږي. د 10 منټو مزل په 1.5 غنټه کې. نو د سن خلک یې مني. نو ای پښتنو، دنده خو دلته زیاته ده، ایس فروشي خو دلته زیاته ده، دلته کې تاسو ولې نه روزئ؟ اوس موقع ده، دا موقع درنه ضایع شوه چې سبا دستخط کوي، چې دستخط نه مخکې دا وزیر اعلی په دې مجبوره کړي وي چې دا ډي پي او مونږه پېښور ته نه پرېږدو، دا به دې ضلع کې وي. نو 400 والو درته یو ډېر لوی پراجیکټ دی، او سبا دی لږ ټیم وباسئ د 400 دا فاروق اعظم چوک ډک کې. او چې کوم افسر بیا دې ضلع ته راځي که نه به ډېر په ایماندارۍ سره کار کوي چې 400 وال د ښه افسر ستاینه کوي. 400 وال د ښه افسر سره کلک ولاړ دي. راتلونکي افسر هم چې نه هغه به د دې نه عبرت او سبق اخلي. ډېر دړه دختله درته دا خبره کوم ګران اورېدونکو، ډېر دړه دتله. خو کوم افسر هم راځي نو موږ سره تعلق ښه وي، چې کوم افسر هم راځي نو زموږ خبره مني. خو خبره هغه ده چې د خاص او د عام مني. خبره هغه ده چې شپارس نه وي. ما ته چې به چا کال وکړو یاره ډي پي او سره مې کار دی، ما به ورته ډایرکټ ورځه، ډایرکټ ورځه ته اوري او سېچو ده ته پارټي ملاوي. په دې شپږ نیمو میاشتو کې نه د ایس فروش خلاف چا مظاهره وکړله